دلته ناست وم او جهانګیر دلته ناست و او د هلک زما نه شاړه راغلی دی او جهانګیر یې په دې ځای ویشتلی دی محمد یاسین خان څه کرا رو 302 کې کوم ځای کړو کې پوت سره خوا کې څوک دې ویشتي وو جهانگیر الک جهانگیر الک دې ویشتي ولې دې ویشتي هسې پیسه او په کوم ځای دې ویشتي وو په تندي بیا وتښتېدې د 302 کې کوم ځای چې 302 کړو په څه وجه کړو دا د وردگه کې دا د یو جهانگیر نومې هلک دی او د دې سره خوا کې دی او هغه دلته د اف سی سټوډنټ دی د موږ سره د تانې خوا سره د هغې دلته کالج دی کې سبق ویلو خو د دې چې ما کله دغه کړو دا د په دې وجه کړې ده چې یاره داسې هغه له کومه جینۍ کړې ده د هغه د تره لور ده هغه دم خوښه ده او ده به هغه ته اس ام اس هم کولی چېرې مطلب دا چې ستا د ښځې پکچر ما سره دی او دا دي ما سره واسې د ډېر وخت نه دی لګیا خو بیا دې وخت هم شو خو بیا چې کله ده دا قوه وکړه نو دې چا لیدلی نه و بیا یو کس چې کله موږ دغه وکړو ماسکوتن و نو ده ما دې نه تپوس وکړو چې یاره ما هغه مدعي واورېدلو چې یاره دغه ټایم کې ستاسو دا د مقتول سره چې کوم دی د ترور زوی کزن عامر نومې ناست و ما تاسو څه کول دغه ټایم کې چې دا کس راغی تاسو هیډ کړی دی ویره دغه ټایم کې موږ چې کوم دی دا نس یو بل ته مخامخ او ویلډو مو کوله او دا سړی راغی بیا چې کله دې ما واورېد دې ما دا کړه ما ورته چې اخر دې ما انټروګیټ کړو ما دې نه مې تپوس وکړو چې دې دغه ټایم کې څه کولو نو دې بیچاره داسې یو بل سره مخامخ ناست و او دې دواړو لډو کوله او وي زه رالم او بس په دې تندي باندې مې ویشتلو نو ما اخر ولې دې ویشتلو وجه څه ده وی بس دا بس دما خپل لغه بس د سره زمانه کې دې زما ناخوښه نو مې اخر په څه وجه دې ناخوښه څه داسې ریزن دي همدم دغه پک چې هغه جینۍ ده پېژندله که نه د وی چې لکه مطلب دی د سکول ماشوم و هغه نو مطلب دا چې دغه ریزن کیدی شي او بیا د نه ما چې کوم دی الی قتل هم برآمد کړلو چې کوم دا د په دغه کړی دی د بیا کور ته وړو د خپل یو ورور ته میسج هم کړی چې یاره ما داسې دغه مرډر وکړو نورو مونږ دې کې ډېر ایفرټس وو بل سپیشل دی کې چې کوم دی مونږ ډي پي او صاحب په نوټس کې چې دا خبر راوستله نو بیا هغې نذیر خان زمونږ ایس پي انوسټیګیشن دی چې هغې ته دا ټاسک سپیشل هغې ته حواله شو او بیا زمونږ ډي اس پي صاحب بدر شیر خان سرکل ډي اس پي چې کوم دی زمونږ هغې په دې کې باقاعده مونږ یو ټیم جوړ کړو په هغې چې کوم دی زه د هغې ټیم دغه وم بل صاحبداد خان و او بل زما سره ګنرز و خپل موبایل افسران و مونږ بالکل او موږ سره ډي پي او صاحب په دې کې باقاعده مطلب دا چې آنلاین به ایس پي انوسټیګیشن صاحب او ډي اس پي صاحب او تقریبا ډېر زر موږ دا سیز ریکور کړل جرایم پیشه خلکو دا د دې لپاره مثال دی دا وګورئ مطلب دا دی چې دی یو داسې ماشوم شهید کړلو چې دلته پکې څه میلاو شولو که نه نو پکار دا دی چې یار دی داسې قسم خپل دا بچي چې دي خلکو چې دی باندې چک ساتي چې داسې مسپرنې تماچې داسې قسم دغه دی نه ورکوي او بل د هر یو څه تپوس پکاري چې بهیو چې ته کم خوازې چا سره دی دا موبایل چې کوم دی سپیشلی دا د چک کول پکاري چې دا دی نه ورکوي د دې نه دونه مطلب دا چې د یو ماشوم کور دغه شلو که نه او د هغې خاندان ته څومره لکه دغه ورسېدلو دکو رسېدلو الله کم ډېر خفه وه خو په دې بیا ډېره زیاته خوشحاله شوله چې کم از کم دومره څوک هغې ته میلاو شو او دا ادرسي ورته میلاو شو چې دا اوریجنل اکیوز موږ ته چې کوم دی اریسټ کړلو نو د علاقې څومره خلک وو هغې موږ چې کوم دی ډېر زیات زموږ یې دغه وکړلو او خوشحاله دي په دې باندې زموږ علاقه زموږ په دې دغه باندې مطلب دی چې دومره ریسنټلی دا کاروایي موږ وکړله اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم په 26 تاریخ باندې ماسخوتن کې دی یو الک وشته کېږي چې د هغه نوم دی جهانګیر د تصویر دی الله ولا ښایست ورکړی و د ترور زیرې ورسره امیر هغې راغلي دي وردګه کې د نیر په غاړه باندې دواړه ګپ لګي موبایل کې ګوتې وهي
او په هغه باندې فایرنګ کیږي او هغه ویشت کیږي او بیا دا ډرامه جوړه شوه ماسخوتن چې اس ایچ او سے بزو چې موږ موجودو شریک باندې اطلاع ملو شو د کنټرول په ذریعه کې د موټر کار نړځي شوې او کس پکې ولګېده او موټر کار کې یو تختې دا رنګ سلیټي رنګ یې پلان کې ډینګېره مونږ چې راډو پوری موقع ته امیر الک کې جهانگیر الک کې هغه امیر دغه خو چې هسپتال ته وړو او چې موقع ته رالو نو په موقع باندې مونږ سره خول ملو شو خو پوری طور داغه کې زموږ جناب ډي پی او صاحب عرفان الله خان او ایس پی انوسٹیګیشن نذیر خان هغه وی چې پوری طور موقع ته ځان ورسوي او حالات سچویشن معلوم کړي چې څه تقاضي یا برابر کړي مو موقع ته زوی چې چوسف انچارج انوسټیګیشن موقع ته راډو موقع نسره موږ سره په بدري قدمه کې موږ ته خول ملو شو موږ ته دا پته ولګیږي چې د موټر دا چې دا ټوله ډرامه را او دا نږدې چې ته چې خبرات را دا چې لکه ډز د نږدې نشوي د پولیس کار چې د تفتیش د شک د شروع کیږي خو اس چوسف او انچارج انوسټیګیشن د ډېرې ستاینې وړ دي چې لکه هغې پورې طور په دې کې د اس ایم ایس یې د هغه په موبایل باندې راغلی وي چې هغه هم دا لږ دی چې ده به په هغه باندې چې ځان مین کو او د هغه خواخو دی اوس الله تعالی که یو سړي له ښایست ورکړي نو نن سبا چې لکه د هغې به بیا دا پوزیشن چې تا سره به ګرځي بل سره به نه ګرځي د سره به کښېني د سره به نه کښېني او بیا به انجام صحیح ته به یې ولي نو خدای دې غرق کړه چې غرق شي تا ته پسه مې لو شو ګیره ګل نه زیات ښایسته او د دې نه ټول غټه خبرداره چې د دې وړوکې د پلار نوم ګل باچا ریدار ګل باچا کاکا زی او د بلې ښځې نه چې هغه ښځه وفات شوې ده د هغې ښځې هم دا یو نښه وه او بیا د ګل باچا کاکا دا خپل رور ظاهر شاه له ورکړی د هغه رالوی کو سیکنډ ایئر کې د سبق وې پاک معصوم او هغه دې ظالم کې لکه هغه د نظر شو هغه چې د اوویشته په بې دردۍ سره که ټول غټه خبره داره که چېرې موږ دا ووایو چې د خپلو بچو نه چې لکه موږ ناخبره یو د خپلو بچو باندې موږ واک نه ساتو نو هغه هم دا د دې وي زما پلار زمینداري کوي نورونه دي نو کاکا ته خو زمینداري کوي خو د خو بل کور وجاړ که او اوس به تم چې افسوس کوي او دا به مو دښمني هم کور ته راوړه که دې موبایل ته زه په خپله ژبه کې دجال ویم دجال نو دا به هم چېرې کم نه هر سړی په خپله غویماخ ته کړی دی که وړوکې دی که لوی دی دا لبه ورسره وي مونځ نشته اودس نشته روزګار نشته بس صرف هر سړي کې دی موبایل که پړستن کې دی او که په کور کې دی او که په بار کې دی چې دجال د سره دی نو خپل بچي لکوټي کنټرول کې ساتئ هسې کې دی کې لبې کوي نو د وګرې او د جوماتونو او د بیټکونو خبرې رکې شوې هغې کې پخوا تهذیب خلکو زده کو اوس په موبایل کې هغه خبرې دي چې هغه مې په خوله راځي نه بچي دي څه د ویشتو نظر شو او سره موټرسایکلو نظر شو په 1,00,000 موټرسایکل اخلو په 1200 هلمټ قدرې ولا مونږ کې تکلیف نه کوو چې دا واخلو نو دا میسج در کوم چې خپلو بچو باندې واک خپل بچي باندې ګرې لږ کېنوه چې ته چا سره کېنې باسې څه کوې څه نه کوې لږ ورسره د خپلو بچو لږ ټایم ورکوې خو د هغې نه مونږ چې هر سړی په خپله بنډه دی که نی د رزق واده الله تعالی کړی ده چې رزق به زه ورکوم مونږ رزق چې توبه خدای توبه بس په منډه یو هر سړی خپله خېټه وینو د بل هغه دغه نه وینو نو مهرباني دا وکړئ چې کم از کم که مونږ کې لږ دین راغی مونږ کې لږ پوهه راله مونږ کې لږ چې هغه تهذیب د مشر کشر راغی په خدای قسم چې لکه د ښه شی هم دی خو د خطرناک شی ته هم بل نشته نو مهرباني وکړئ د خپلو بچو باندې واچ په د خپلو موبایلو باندې کې د اس ایم ایس یې چاته کوي د ده رابطې چا سره دي نو بیا به انشاءالله چې داسې خبره اتره نه وي خو دې سره یو بل میسج ورکوم چې نن سبا د حالاتو مطابق د سیکیورټي حالاتو مطابق کې دی ځای په ځای تھریټس میلاویږي نو دا د بل ځای نه د اسمان نه څوک نه راکوزېږي زه ته یو نو که در سره یو سړی راځي او تا ته وایي چې ماله ځای راکړه خپل کلی په کروڑ کاله کې څوک نه پرېږدي مهرباني دا وکړه چې د هغې اطلاع چې دی پورې طور پولیس سټیشن ته ورکړئ چې بعید دا چې دی لکه سړی راغلی دی ما خواله ما سره دلته اوسېږي یا لکه دلته کې زما نه ځای غواړي نو میلمه کم از کم پخوا به میلمه پسې سړی ګرځېده خو اوس ګورې هغه میلمانه نشته اوس چې میلمه راشي هغه میلمه به ستا چې دی
د مرګ خبر راوړي او هغه به چېرې ستا د علاقې د ویاړېدو د کوشش کړې لکه میلمه نن سبا پخوا به خلکو شپې کولې اوس چې د هر یو سړي سره رسایي ده که د پېښور نه څوک راشي او که د ډېر اسماعیل خان له کور ته ماسخوتن له واپس هم رسېدی شي تا سره چې یو سړی شپې له پاتې کېږي یا به د جرم نه کته نه یا به تا ته کنده کړي تا به غر کوي یا به ستا چې د عوامو ته نقصان نه سي نو کم از کم مهرباني دا وکړئ چې څوک کډوال راځي ناشنا کس راځي هغه ویریفیکیشن په خپله هم کوئ او مقابي تاڼۍ سره هم هغه شیر کوئ نو انشاءالله موږ به ماتې نه خورو که موږ چا د تپوس وکړو چېرې رورې تا څه کول بهي زه خو چې د پلانکي میلمه یم نو سنت طریقه دا لاړ شه هغه سړی وله راوباسه که هغه یې پېژني چې او دا میلمه دی نو میلمه هم خوشحاله شي یاره د دې کلي ډېر نر خلک خو ځینې سړي له نیغو رسول که چېرې ده دروغ ویلي نو دی هلته بیا نه ځي وي هلته کې خو به یې پلانکي کلي کې د سړي نه تپوس کوي نو مهرباني وکړئ تپوس ته میلمه نه کوئ او زموږ نمبر دی دا سرکاري نمبر دی 0348 500 5734 دا سرکاري نمبر دی زموږ د ډي پی او صاحب هم نمبر شته په دې دغه باندې واتساپ باندې چلیږي د پاس نمبر هم شته د کنټرول نمبر هم شته په هره طریقه چې نو